ګورئ ځوانانو، په اوسنۍ زمانه کې تاسو خپل ټایم ډېر په بېدردۍ سره ضایع کوم، او کوم چې نوي پښتانه ځوانان راوچتېږي د هغوی نه د کورنۍ ډېر غټ غټ امیدونه دي. هغوی د خپل د کورنۍ د دغې امیدونو سره ډېر غټ کیلواړ راغستی دی. په زندګۍ کې همیشه یو ټارګټ ونیسه، یو لاره ځان لا پیدا کا، او د هغې ټارګټ او د هغې لارې سره د مقناطیس ونې ونښله. په مستقل مزاجۍ سره خپل زندګۍ او خپل د وجود او خپل دماغي خوا که هغه جسماني ده که دماغي د خپله ټوله انرژي استعمال کا، نو انشاءالله العزیز ته به یو نه یو ورځ خپل ټارګټ هیټ کړي. کامیابي په مستقل مزاجۍ کې ده. ضروري نه ده چې ته تعدي وکړي، په سلو رفتار سره لاړ شه، خو لاړ شه، قدم واله. همیشه په خپل وخت باندې انویسټمنټ مه کوه، په خپلو دماغو باندې انویسټمنټ وکړه او په سلو رفتار سره مخکې ځه. همیشه په خپل شخصیت باندې انویسټمنټ وکړه، ښکلې کپړې اچوه، ښکلی لباس اچوه، نوي نوي کتابونه ګوره، د نوي نوي خلکو سره دوستي وکړه، نوي نوي خلک جاین کا، د نوي نوي خلکو محفلونه جاین کا، هغه محفلونه چې د هغې نه تا ته څه نه څه علم حاصلېږي. د 15 کالو لپاره خپل سر ښکته که، په خانګو کې ومنډه، او د خانګو تر منځه چې دا کوم شی زانګي دغې ته تاله واچوه. دا ستاسو داسې وخت دی که په دې وخت کې تاسو خپل سر ښکته کو او خپل دغې خاص چیز ته تاله واچوله د 15 کالو لپاره، نو روان شپږم کال چې تاسو شروع کېږي، نو تاسو به وګورئ چې ستاسو په زندګۍ کې کومې تبدیلیانې راغلي. تاسو هغه کوم ټارګټ چې دی هغې طرف ته چې تاسو روان یئ، هغه تاسو څومره زر هیټ کوئ. تاسو د روان 20 کالو کامیابي تاسو په 15 کالو کې څنګه حاصلوئ. غریبي ډېر بد شی دی. غریبي چې کله تاسو یو ټارګټ طرف ته لاړ شئ او لږې پیسې جیب له راشي، نو تاسو بیا ونه غواړئ چې تاسو دوباره غریبانان شئ. مالداره خلک چې دی دا پیدایشي مالداره د اسمان نه دي راغلي. دا زما او ستا غونې غریبانانو خپل کوشش جاري ساتلی، خپل انرژي استعمال کړله، مخ په وړاندې تللي، شاته یې نه دي کتلي، خلکو پورې خاندلي، خلکو ډي موټیویټ کړلي او خپل ټارګټ ته رسېدلي او خپل ټارګټ یې حاصل کړلی. که تاسو فکر کړئ، نو ستاسو په ذهن کې دا سوال ولې راځي چې یاره زه به یو ورځ بنګله علم، زه به یو ورځ غټ کور علم، زه به بلډنګ جوړوم، زه به منټور جوړېږم، زه به یو ګراجویټ کوم او زه به ښه نوکري حاصلوم، زه به یو ښکلی ګاډی علم. دا سوچونه تاسو ته ځکه په ذهن کې راځي چې الله تعالی غواړي چې ته دا حاصل کړي. الله تعالی ستا سره خبرې کوي. الله تعالی دا سوچونه ستا په ذهن کې اچوي، خو ته بوتلې ته پرې نه پوهېږي. الله تعالی په زندګۍ کې یوه موقع هر انسان له لازمي ورکوي. کوم انسان چې هغه موقع کیچ کړه، کوم انسان چې هغه موقع گین کړه او هغه په دې خبره پوه شو چې دا موقع بیا راتلو والا نه ده، تاسو به همیشه کتلي چې هغه انسان چې دی هغه هایټ چې دی هغه ټچ کړي. دنیا شی مثالونه په معاشره کې ستاسو سره پراته دي چې خلک د 2-3 کالو په محنت باندې د کم ځای نه کم ځای ته ورسېد. تم کولی شي. هغه انرژي په تا کې هم ده. دا خوبونه تا تاسې نه راځي. الله تعالی غواړي چې ته مالداره شي. دا د کوم مالدارۍ مخ په وړاندې د تلو سوچ چې ستا په ذهن کې راځي، دا یو پورس دی چې هغه ستا په ذهن کې دا خبرې منډلي. انسان همیشه یو موقع په زندګۍ کې حاصلوي، او که چېرې دغه سوچونه ستا په ذهن کې نن راځي، نو دا موقع ده، د دې نه مه شاته کېږه. بیا چې په زندګۍ کې نور خلک ستا زندګۍ ته راغی، ستا به ذمهوارۍ نه زیاتې شي، ستا به ملا ماته شي، په تا کې به بیا هغه انرژي پاتې نه شي چې ته مخ په وړاندې لاړ شي.
نو کم نوي ځوانان چې راوچتېږي او کم چې راوچت شوي دي، نو بېځایه په پبجي، بېځایه په سوشل میډیا خپل ټایم مه ضایع کوئ. خپل انرژي وپېژنئ، خپل د وخت قدر وپېژنئ، او کم الله تعالی چې تاسو ته اشارې درکوي، ستاسو په دې مغزو کې د بدلون او د تبدیلۍ یو ټارګټ تاسو ته ښیي، بار بار دا اشاره وپېژنئ، مخ په وړاندې لاړ شئ، په سلو رفتار لاړ شئ، تعدي مه کوئ، په مستقل مزاجۍ لاړ شئ، خو لاړ شئ. نو فیصله الله تعالی په خپل لاس کې درګړله. الله تعالی دې ستا په کوششونو کې برکت واچوي او تعالی دې الله تعالی یو بهتر مستقبل درکړي. زموږ دعاګانې دې سره دي، ورسره خپل موټیویشن شریک کا او ځه الله تعالی دې کامیاب کا.